الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زما عزتمندو، ما ستاسو مخکې د قرآن عظیم یو آیت تلاوت کو. الله رب العزت په دې آیت مبارکه کې فرمایي: اليوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما پوره کړی ستاسو لپاره دین ستاسو. واتممت علیکم نعمتي، او پوره کړې مې ده خپله مهرباني علیکم په تاسو باندې. ورضیت لکم الاسلام دینا، او زه خوشحاله شوی یم ستاسو لپاره په دین د اسلام باندې، یعنی دین د اسلام ما ستاسو لپاره غوره کړی دی. دین چې دی هغه پوره شوی دی. د دین احکام چې کوم حده پورې دي، هغه حده پورې هغه حکمونه دي د هغه حد نه اړول یا چې دی د هغې نه مخې ته راتلل دا جایز نه دي، دا بدعت دی. حدیث پاک کې راځي: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. من احدث فی امرنا، چا چې زموږ په دین کې نوی کار جوړ کړو، ما لیس منه، هغه کار لیس منه چې د دې دین د کار نه وي، هو رد، هغه کار مردود دی، او هغه کار چې دی رد دی، او هغه خبره چې دی هغه بالکل رد ده. نن سبا چې دی اکثر تاسو به لیدلي وي او اورېدلي به وي، اقامت کېږي. په اقامت کې چې کله اقامت کوونکی اشهد ان محمد رسول الله ته ورسي، نو بعض خلق چې دی روغ وندو صلی الله علیه وسلم، یا چې دی په بانک کې اشهد ان محمد رسول الله ته مؤذن ورسي، نو دا خلق چې دی ځینې خلق داسې دي چې هغه روغ وندي په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایي. د نبی علیه الصلاة والسلام د نوم په اورېدو سره د درود دا حکم دا د بانک او د اقامت نه علاوه دی، یعنی د دې نه علاوه په نورو ځایونو کې که بانک خو واورېد یا چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام نوم خو واورېد، نو بیا به چې دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې تاسو درود ووایئ. خو چې بانک کې کله اشهد ان محمد رسول الله ته ورسي یا اقامت کې، نو دغه وخت کې چې دی صلی الله علیه وسلم دا ویل نشته دی، دا بدعت دی او په دین کې نوی کار دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله مؤذن، حدیث پاک کې راځي، کله چې مؤذن بانګ وایي نو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تاسو هغه شانتي الفاظ وایئ لکه څنګه چې مؤذن وایي. یا چې دی حي علی الصلاة، حي علی الصلاة چې کله مؤذن ورسي، نو د هغې په ځای باندې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله دا ویل پکار دي. یا چې دی مؤذن چې کوم بانګ وایي اشهد ان لا اله الا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، دا شانتي سړی اخره پورې د مؤذن سره دا ټکي وایي. او اقامت کې هم دغه مسله ده. بس دا مسله ما ستاسو مخکې چې دی دا مسله بیان کړه، او دا په دې مسله باندې چې دی غور وکړئ، او که چاته مسله دا نه رسېدلې نو هغه ته دا مسله ورسوئ. دا ډېره یو اهمه مسله ده، او بعضې خلک په دې مسله باندې نه پوهېږي، نو ځان هم پوه کړئ او نورو ته چې دی هم خبر ورسوئ د دې مسلې، چې هغه هم پوه شي چې دې کار چې دی بس کې او دې عمل نور بس کې، نو تاسو به پکې هم ثواب میلاو شي.